نو یو هلک دی د یوې جینۍ سره نکاح کوي د هغې مخ لیدی شي. نو علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی زه یې درلېږم ستا خو هلکه خوښه دې شوه بیا به ماته ووایي. نو د خپلې لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها له څادر ورکو وی دا څادر امیر المؤمنین له اوسه عمر لره هغه ته ووایه چې دا څادر دې خوښ دی که خوښ نه دی څادر هغه له اوسه. نو ام کلثوم دا څادر راواغستو او عمر رضی الله تعالی عنه لراله. نو چې راله وی امیر المؤمنین زمې پلار را لېږلی ما او دا څادر یې راکړی دی چې امیر المؤمنین ته ووایه چې دا څادر دې خوښ دی که خوښ دی نه دی. بس عمر رضی الله تعالی عنه کې الله تبارک وتعالی ډېره حیا ایښوه ډېره حیا پکې الله ایښوه. بس په کار خو دا و چې د هغې مخ ته یې کتلی وی چې دا خو یې رالېږلي زما د لیدو دپاره که نه. خو عمر رضی الله تعالی عنه د هغې مخ ته نه شو کتی د خپلې حیا د وجې نه د هغې مخ ته یې نه شو کتی. نو د هغې خپو ته یې کتل چې زه د خپو نه به ما ته څه اندازه وشي چې د هغې خپو ته یې کتل که نه. بس ام کلثوم چې دا وړه ده عمر کې ډېره کمه ده خو څادر ته ګوري او امیر المؤمنین ته ګوري چې ما ورله راوړی څادر دی او هغسې کوي زما خپې څادر ته نه ګوري. نو ام کلثوم ورته څه وایي وایي امیر المؤمنین راوړی مې درته څادر دی چې ستا خوښ دی که خوښ نه دی او ته سې کوي زما خپې. وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی نو دا سترګې مې به درنه ایستلي وي. داسې زنانه دي ښه داسې زنانه دي ډېره حیاداره وه. وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی په دې سترګو کې مې درته دا ګوتې درکولې دا مې نه بار تر ایستلي راوړی مې درته څادر دی او ته زما خپې سې کوي